الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و عزت مندو، پرونی درس کې د ایاک نعبد و ایاک نستعین څخه قدر تفصیل کوم مفسرینو ذکر کړی و د هغې بیان وشو. په ننني درس کې د اهدنا الصراط المستقیم نه به شروع کوو. د دې نه وړاندې الله جل جلاله دا کلام مونږ ولوستو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین د امداد مطلوبه ذکر وشو. چې مونږ ستا مدد غواړو. نو گویا کې په دې جمله کې داسې ویلی شو چې ای زما بنده زه ستا څه مدد وکم. نو دغه وخت بیا بندگانو دا عرض وکړ چې اهدنا الصراط المستقیم، منگ تا دا نیغی لاری ہدایت وکا، ارشدنا منگ تا اخایا. او بل دا قاعده شرعیه ده چې د عبادت نه بعد دعا غوښتل دا یو مسنون عمل. او تفصیل تیسیر خدا لیکلی دی چې ایاک نعبدو کې د توحید اظهار دی چې خدای موږ مستا عبادت کو، او ایاک نستعین په دې کې د توحید امداد طلب کول دي. د څه امداد طلب کول دي؟ د توحید امداد. دلته دا خبره یاد ساتئ چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نه مدد طلب کول، د اولیاء کرامو نه مدد طلب کول، دا توحید مخالف عمل نه دی. د دې پرونو مالک څه قدر وضاحت وکړ، ډېر تفصیل ته پکې لا نه لمه، ځکه چې انبیاء کرام که مدد کوي نو دا شرک نه دی. ځکه چې د معراج شریف په شپه باندې سیدنا موسی علیه السلام لبرکته الله جل جلاله زمونږ دا 50 منځونه په 5 باندې بدل کړو. د دې کې دا مدد چا وکړو؟ دا سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام وکړو. خو په دې سره شرک لازم نشو. تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ. او بل یو حدیث شریف په دې کې بل بیانو مستاسو په وړاندې
کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ 518 باندې ابن حبان په ضعفا کې، امام خرائطی په مکارم الاخلاق کې، او امام حاکم رحمه الله په خپل مشهور زمانه تصنیف په مستدرک شریف کې، او امام قزاعی رحمه الله په خپل مسند کې، امام طبرانی رحمه الله په طبرانی اوسط کې، او تاریخ مدینه دمشق، او سیدنا ابن عساکر رحمه الله جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 5 باندې، او کشف الخفاء للعجلونی رحمه الله جلد نمبر 1 صفحہ 152 کې، او فوائد المجموعه للشوکانی رحمه الله په صفحہ نمبر 66 باندې دا حدیث ذکر کړی دی چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي دا اولس احادیث دا سشتا چې پاغه کې د غیر الله نه مدد غوښتل دا بالکل جایز او مسنون عمل دی، ځکه که چرته دا شرک وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شرک د دفع د پاره راغلی دی، د شرک کولو د پاره د غیر تعلیم د پاره نه دی راغلی. په دې خبره باندې یو عمقل هم پوهیږي، خدا بدبخته بد عقیده خلک الله دې هدایت نصیب. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي اطلب الخير والحوائج الى ذوي الرحمت من امتی، چې زما هغه امتیان چې هغه ډیر زیات رحم دل دي د دین خپل حاجتونه غواړي طلب کوي ته د دین د بلای غواړي او تاسو تبع الله جل جلاله رزق درکړي ترزقو وتنجحوا او تاسو خپل مرادونه تاسو ته ملاويږي، یعنی داسې نیکانو بندگانو لزی دا غوی نه دعا اخلي نو پته ولګي چې اولیاء کرامو دربارونه چې کوم مؤمنان معتقدین زیغوی نه دعا غواړي دا په دې حدیث شریف باندې عمل کوي نه دا چې دای شرک کوي. او په بل الفاظ سره دا روایت دا سره نقل دی چې اطلب الفضل عند الرحماء من امتی. بل روایت پکې دا دی چې تاسو طلب کوي د فضل عند الرحماء من امتی، زما هغه رحم دل امتیانو نه تعيشوا في اكنافكم، تاسو به ډیر زیات په امن سره اوسئ، فإن فيهم رحمتي، ځکه چې پدې کې زما رحمت دی. ایو بل روایت کې راځي چې اطلب الفضل من الرحماء، تاسو د رحم دل خلقونه خپل فضل طلب کړئ. او بل روایت کې راځي اطلب المعروف من رحماء امتي تعيشوا في اكنافهم. دا روایت د دې نخکاره په تر کې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دې خبره تلقین کوي، ترغیب ور کوي او تعلیم ور کوي نو پته ولګی دا چې کله هم صحابه کرامو ته ضرورت او امداد ضرورتونه غیبه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته تشریف راوړو چې یا رسول الله استسقي لامتک، نخپل امت لپاره باران طلب کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ظاهری وصال نفس چې صحابه کرام راغلل او دا دعا وکړه چې یا رسول الله خپل امت لپاره دعا وغواړه، دعا قبول شو، باران رحمت را نازل شو. دغه شان یو بل روایت طبرانی فی الکبیر د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې اطلب الخير والحوائج من حسان الوجوه، تاسو خپل حاجتونه او د بلای کارونه دا د دې سپین مخو خلقونه طلب کړي، ځکه چې اولیاء کرام ول الله جل جلاله ډېر لوی حسن ورکړي. دا اسدا اهل سنت والجماعه دې اولیاء کرامو دربارونو ته ځي نو پدې کې اوراز دی، غراز دار چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې اولیاء کرامو د لمن راټینګولو حکم ورکړي دی او پدې کې یو لوی خیر پروت دی، ځکه چې دا اولیاء کرام دا د ځمکې
نگهبانی کوي. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل فرمایي. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے روایت را نقل دی کنز العمال جلد نمبر 12 صفحه 191 باندې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال 40 رجلا سلویخت داسې کسان دا به تر قیامت پورې یحفظ الله بهم الارض د دې په وزریه به الله جل جلاله د ځمکې د خلکو حفاظت کوي. کلما مات رجل ابدال الله مکانه آخره چې کله دی اولیاء الله کې سلویختو کسانو کې دی ابدالو کې یو کس وفات شي الله جل جلاله د هغې په ځای باندې بل مقرر کړي. وهم فی الارض کلها او دا په ټوله ځمکه باندې خوار دي. دا څوک دي؟ دا اولیاء دي، دا انبیاء کرام نه دي. ځکه چې اولیاء کرامو ته الله جل جلاله ډېر لوی شان ورکړی دی. او اولیاء کرام چې دا منصب دي ته میلاو شوی دی دا په دې بنا باندې چې دی ډېر رحم دل دي. او د دې نه وړاندې حدیث شریف کې دا خبره ذکر شوه چې دا کار دا د رحم دل خلکو دی. اولیاء کرام د الله جل جلاله په دې مخلوق باندې ډېر زیات مهربان دي. همدا وجه ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه روایت پرون ما ذکر کړ چې الله جل جلاله داسې بندگان دا خاص کوي د خپلو بندگانو د اصلاح دپاره او هغوی ته د دې اولیاء کرامو د لمن نه ډېر لوی خیر میلاوي. تاسو په دې خبره باندې پوه شوئ؟ لہذا د اولیاء کرامو مدد دا بعینه دا الله جل جلاله مدد دی. ځکه چې دی اولیاء کرامو لا چې دا کم طاقت میلاو شوی دی دا طاقت هم الله جل جلاله ورکړی د دې ذاتی طاقت نه دی. او دی له دا ځکه میلاو دی چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرامینو باندې د هغوی په وینا مبارکې باندې عمل کړی دی. ځکه دا حدیث شریف په ټول مسلم کوي چې من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. کم یو مؤمن بنده هغه علم باندې عمل وکي کم چې د حاصل دی نو الله جل جلاله ورلا هغه علوم ورکی چې دا غیر مخکې د علم نه. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده چې دی په دغه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په سنت باندې عمل سره دې مقام ته رسیدلی دي. څوک هم د خپل زور بنا باندې دې مقام ته نشي رسیدي. رسیږي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پاتا سره. که چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لا الله جل جلاله د هر یو سیز چابیانی ورکړي د جنتونو د خزانو د دنیا او د آخرت. او دا روایت حجت الاسلام امام غزالی رحمه الله امام فخر الدین رازی رحمه الله د دې خبر نه دا تایید کیږي چې د اولیاء کرامو د مزاراتونه تاسو مدد غواړئ. دا حدیث شریف نه دی، دا د دوی مبارک د دې خبره تایید کوي. فرمایي چې ولذا قیل اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور. علاوه احمد ابن شهاب خفاجی رحمه الله عنایت القاضی و کفایت الرازی کی د امام غزالی رحمه الله نه دا خبر را نقل کړي جلد نمبر 9 صفحه 399 باندې چې کله تاسو په کارونه کې متحیر شئ تاسو ته تکلیف در رسیږي تاسو ردی اولیاء کرامو مزاراتو نه مدد غواړئ. تاسو سو غواړئ؟ تاسو مدد غواړئ. تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ. همدا وجه چې دا د اولیاء کرامو چې کم مزارات دي د دې زیارت او د دې د الله جل جلاله په دربار کې وسیله جوړول په دې باندې د مسلمانانو سره اتفاق دی. دی مبارک په فرمایي ولذا اتفق الناس على زیارت مشاهد السلف. څومره هم د اولیاء کرامو مزارات دي دای چې کوم ځایونه دي د عبادت چې کم تبرکات دي د اولیاء کرامو په هغې باندې توسل نیول د الله جل جلاله په دربار کې دا بالکل صحیح عمل دی، جایز او مستحسن عمل دی.
وین انکره بعض الملاحدة فی عصرنا والمشتکى الیه. اگر چې بعض ملحد او بيدینه خلک دې د دین انکار کوي نو پته لګي امام غزالی رحمه الله هم د عقیده وا. امام غزالی رحمه الله دا خود صوفیو جماعت نه یو لوی شیخ طریقت، لکه چې اخیری عمر کې دی د طریقت دومره خدمت کړي او عوارف المعارف شریف د دې ظاهری یو لوی خدمت هغه کې د اولیاء کرامو چې کم حالات او کم تذکری دي بیان کړي دي دا غي مثال نشي میلای. دا خبره بل طرف تران لاړه پر دې وضاحت ډیر زیات ضروری وزکه زمنګ نه اکثر خلک دا ساده خلک دا تپوس کوي چې اولیاء کرامو مزار لتک څنګه دی یا داسې دی یا غسه خدا دې بدبخت خلکو دی ورته یو وسوسه واچي د شیطان کار کوي، چونکه دا شیطان صرف شیطان نه بلکې دا انسانانو کې دا شیطانان چې دي یوسوس فی صدور الناس دا کار کوي د خلکو د زړونو کې وسوسه اچي. خبره دل روانه وا چې ایاک نستعین کې دا توحید دا امداد طلب کول. ځکه چې هدایت باندې ثابت قدم پاتې کېدل، هدایت باندې دا د تمام حاجات خلاصه ده. ځکه تمام انبیاء کرام او اولیاء کرام د دې څخه کوي طلب کوي هدایت باندې ثابت قدم پاتې کېدل. ځکه سیدنا یوسف علیه السلام مبارک څه فرمایلی توفنی مسلما، او فرعون چې کوم جادوګران راوستي او غي چې کله اسلام قبول کړي بیا سوی توفنا مسلمین، او صحابه کرام مبارکانو بدا فرمایل توفنا مع الابرار. او دا استدعا د دې لپاره د چې ظاهر حال باندې یو سړی اعتماد نه کوي، ځکه چې انجام دا هر کله د دې تبدیلی دی. څوک تم پزان باندې دا اعتماد نه کوي زما انجام بخي، ځکه انجام هر کله د دې تبدیلی راتلی شي. لکه ابلیس ته وګورئ، برسیسا ته وګورئ، بلعام ابن باعورا ته وګورئ. ځکه خو عارف بالله جلال الدین رومی رحمه الله تعالی علیه فرمائی صد ہزارہ ابلیس و بلغم در جہاں ہم چنی بودست پیدا و نہا، ای ہر دورہ مشہور گردائن دلا تاکہ باشن عید و برباقی گواہ، عید و زدائے خطا وردار بلند ورنہ اندر قہر بس دا بدن. مولانا رومی رحمه الله فرمایي چې دا سه ډیر زیات بشمیره ابلیسان او بلعام ابن باعورا دا سي پټ دي. الله جل جلاله سو صرف دا دواړه مشهور کل چې دا د نورو د پاره علامت جوړ شي، او دا دواړه په سولې باندې او خېجول، ورنه یکو کتلی شي ور دي بلعام ابن باعورا او د دې فرعون او ابلیس په شان ډیر دا سغله دا اوس موجود. او د اهدنا الصراط المستقیم چې کوم تفسیر صوفیانه ده، امام بیزاوی رحمه الله فرمایي چې کله دا کلمه یو عارف بالله چې چاته معرفت خداوندی نصیب وي هغه وای نو د دین او مراد داوی چې الله منګه د خپل سیر په طریقې باندې وچلول، چې زمنګ د احوالو چې کم یریدي دا ورانش او زمنګ د بدنونو دا پردي ختم شي، او منګه ستا مقدس نور کې نورانی شو، او بیا دغه نورانیت په عالم کې منګه ستا دیدارو. الله اکبر. ادا مسله دا مولانا فناری رحمه الله فرمایي چې سیر فی الله دا یو خاص مقام دی، دا غیر متناهی دی. لکه سیدنا قطب المحققین فرمایي چې معلومات او مقدورات الهیه د دې انتها هم نشته.
لہذا معلومات الہیه هم ډیر لا متناهی دي او مقدورات هم لا متناهی دي. لہذا که بنده په دې کې ډیر زیات سیر وکړي نو نه د بنده شوق پوره کیږي، هغې ته سکون نصیب کیږي او نه زایل کیږي، د هغې انتها نشته. او په دې کې بعضې نکات دي چې اول نمبر پکې دا دی چې الله جل جلاله معرفت نه پس د دې راه راست چې کوم معرفت دی هغه ضروري دی. چې کوم اعمال شهوانیه او غضبانیه او د خپل مال چې کوم خرج کول دي دا د افراط و تفرید نه پاک وي. او مطلب هم دا وي چې راه راست د هدایت دار دته نصیب شي. دیم نمبر دا که اگر چې بنده ته د الله جل جلاله معرفت دا په دلیل سره ثابت دي، ولیکن هلته به نور دلایل هم وي. هلته بیا د اهدنا دا معنا شي چې الله موږ ته هغه عرفان نصیب کړي، هغه عرفان راته نصیب کړي چې د هغې په وجه باندې هر یو شی عین ستا ذات او صفات او افعال معرفت د دې دلایل او جلوې موږ ته ښکاره شي. د دې نه دا معنا تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ؟ د دې دا معنا اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم نی غلا. اوس کو کتلی شي دا هدایت صوفیانه تفسیر کو کړی شي نو پته لګي چې هدایت دا په درې قسمه. اول نمبر باندې هدایت عامه دي، عام حیواناتو تخپل منافع او ترک نقصانات هدایت کول. اوس کو کتلی شي څومره هم حیوانات دي، که هغه چرند پرندي او که هغه وحوش او طیور دي، دی خپل د فائدې سیز پیژني او نقصان سیز هم پیژني، حالانکه دی کې عقل نه دی کې شعور الله جل جلاله چ دا هدایت عامه ده. لکه الله جل جلاله فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله جل جلاله هر چیز د صورت ورک او هدایت ول ورک. وهديناه النجدين ومنګ دولاره جوړی کنه هدایت یو دواړه قسمه چې دی او به دا روان دي ایو بلکې مکس کیږي نه. دویم نمبر هدایت خاصه دی چې مؤمنانو ته د جنت لار او خودله يهديهم ربهم بإيمانهم چې الله جل جلاله دې مؤمنانو ته د ایمان هدایت. دریم نمبر باندې هغه هدایت اخص دی، خاص هدایت. کو کتل شي در حقیقت هدایت هم د دینوم دی، یعنی د الله جل جلاله په توفیق سره د الله جل جلاله د ذات رهبری کوي. او دا آیات کریمه کو کتل شي دا هم دې طرف ته هدایت کوي. اول نمبر باندې قل ان هدى الله هو الهدى، یہ تک کو کتل شي چې بشک هدایت صرف د الله دی. انی ذاهب الى ربی سیهدین، و زخپل رب طرف روان یم چې ما ته هدایت. الله یجتبی من رسله من یشاء
يهدي إليه من ينيب ووجدك ضالا فهدى. یعنی تاسو د وجود په صحرا کې مهوې ووجدك ضالا فهدى، چې تاسو صحرای وجود کې تاسو یې مهوې خیال وې. او منګه تاسو د خپل وجود سره طلب کړئ. دلته کې سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه ډیره ښایسته معنا ووجدک ضالا فهدى، چې منګه تاسو په خپل محبت کې وارفته ولیدې او منګه تاسو خپل فضل او لطف کې ولیدې او منګه تاسو لا خپل جذبات او عنایات او نور هدایت تر خپل ځان طرف ته هدایت. اوس کو څوک تاسو تابعداري وکي او تاسو د رضا طالب شي. ګورئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا طلب کول دا بعینه دا الله جل جلاله رضا ده کنه. من اطاعنی فقد اطاع الله. دې سمانا ده. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا زما اطاعت وکړه فرمانبرداري وکړه فقد اطاع الله، د په تحقیق سره د الله جل جلاله فرمانبرداري. او چا چې ستاسو رضا طلب کړي یا رسول الله هغې ته د بشري وجود د تیارونه په زه دې راوباسمه او د روحاني وجود په نور ته به یې ورسوم. الله اکبر. یعنی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د تیارو د مبارک په وسیله د مبارک له برکته به الله جل جلاله یو بنده دغه نور مقام ته ورسوي او دې ته به د راه راست هدایت هم وکړم. لکه الله جل جلاله چې فرمایي قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین یهدی به الله. په تحقیق سره زما د اړخ نه تاسو ته نور حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کتاب مبین ښکاره کتاب واضح کتاب درا چې الله جل جلاله د دې په سبب تاسو ته هدایت. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. صراط الذین انعمت علیهم دا جمله دا د اول جملې نه د اهدنا الصراط المستقیم نه بدل الکل دی او دلته انعام په معنا د ایصال نعمت. یعنی دا په اصل کې د داسې حالت نوم دی چې انسان د دین لذت واخلي او دغه لذت دا د دین نه حاصلېږي. ځکه ابوالعباس ابن عطا رحمه الله فرمایي چې منعم علیهم چې کم طبقات یې غدا دي عارفین باندې الله جل جلاله دا انعام کړی چې دې ته خپل معرفت انعام ورکړی. اولیاء دی باندې الله جل جلاله د خپل صدق او رضا او د یقین او د صفی انعام کړی. دریم نمبر باندې ابرار دی باندې الله جل جلاله د علم او رافت لطف کړی. څلورم نمبر باندې مریدین دی باندې الله جل جلاله د خپل طاعت د خوند لطف کړی دی چې دی کوم فرمانبرداري کوي دی ته خوند حاصلېږي. پنځم نمبر باندې مؤمنان دی باندې د استقامت فضل کړی. آیا خو الله دې چې منعم علیهم په دې آیت کریمه کې چې لار د هغه کسانو چې چا باندې تا انعام کړی وي د دینه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا ته داخل
چې چا باندې انعام شوی دی هغه انبیاء کرام دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین اولیاء الله دي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. منعم علیهم داخله الله جل جلاله په دې باندې انعامات په دې کې اولیاء کرام هم داخل دي. پر دې زمانه بدبخت دانه تسلیمای. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې چا باندې ستا غضب شوی، ولا الضالین. اوس دلته کې د مغضوب علیهم چې چا باندې غضب شوی دی د دې نه مراد نافرمانه خلک، او د ضالین نه مراد هغه خلک دي چې هغه جاهل دي، الله جل جلاله د ذات نه جاهل دي. نو منعم علیهم چا باندې چې الله جل جلاله انعام کړی دی هغه د علم او عمل جامع دي، دواړو صفات دي پکې. اوس د دې چې کم نقیض دی هغه دا دی چې قوت عاقله او عامله دې کې به کامل نقصان وي د دې، لہذا د عمل چې کم خلق ناقص دي دا مغضوب علیه دي. لہذا د غضب نه د یهودو طرف ته او د ضال نه ضالین نه نصارو طرف ته چې کم دا نسبت شوی دی که څه تخصیص مراد نه دی، چې خاص چا باندې چې الله جل جلاله غضب کړی دی هغه یهودیان دي او چا څوک چې گمراه دي هغه عیسایان دي. ځکه چې د غضب دا نسبت په قرآن عظیم الشان کې د نصارو طرف تم شوی دی چې عیسایانو باندې د الله جل جلاله غضب دی، او دغه شان د ضلال د گمراهی نسبت د یهودو طرف تم شوی دی. بلکې د دې نه دا معنا مراد ده چې کله دې دواړه متقابل وي خپل یو بل ځای، او چې کله دا غضب دا په معنا د اراده انتقام وي چې زمونږ انتقام اخلو، د دې معنا زیات لایق بیا يهوديان دي، ځکه چې دا يهوديان په کفر کولو کې ډېر زیات سرکش دي، حد نه تجاوز کوي، انبیاء کرام شهیدان کړي. او د دې دا وینا چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. وزلته کو کتلی شي تفسیرات نجمیه کې دا خبره ذکر ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې چا باندې غضب شوی دی او کم خلک گمراه دي د دین هغه خلک مراد دي چې دې ته د غنور نه دی میلاو شي، لہذا دوی د خپل نفسانی خواهشاتو په ځنګل کې ورک شو او د خپل طبیعت تقلیدیو کو په دغه تیارو کې ورک شو. لہذا په دې خلکو باندې الله جل جلاله د يهودو په شان غضب وکړ. وای شو په دې خبره باندې د يهودو په شان غضب وکړ. لہذا په دې زمانہ کې هم یو سړی د دغه نور طالب دشي د خپل طبیعت موافق ژوند تیری دې باندې به الله جل جلاله د دغه يهوديانو په شان غضب کوي. لہذا د سورته فاتحه چې کوم خلاصه ده هغه دا شوه چې د فاتحه شریف د اول لا یوم الدین پورې د هغه عقاید او بیان دی چې هغه الہیات سره ذاتن صفتن او فعلن تعلق ساتي، ځکه چې دا د حمد تعلق
او د حمد حصر دا کمالات ذاتیه او صفاتیه او افعالیه ولر مقتضی ادې نه پس د نبوت ذکر دی د ولایات ذکر دی ځکه چې دا ولایات او نبوت دا د ټول نه لوی نعمتونه بیا د اخروی عقاید ذکر دی ځکه چې الله تعالی د آخرت د ټول امور مالک دی بیا ردی په منځ کې د ایاک نعبد و ایاک نستعین واقع دی یعنی د عبادت او هغه احکام چې هغه د عابد او د معبود یعنی کم سړی چې عبادت کوي او د چا چې عبادت کولی شي یعنی د بنده او د الله په منځ کې رابطه پیدا کړي دا عبادت کو کتل شي دا خو یا معاملات وي یا وعیدات ځکه چې دا مدد څوک طلب کوي نو یا خدا د نفع د حاصلولو لپاره کوي چې ماته څه نفع حاصل شي یا د نقصان د دفع لپاره کوي چې ماته نقصان میلاو شي بیا د سورته فاتحه په آخر کې د مؤمن لپاره د هدایت چې کوم لارې ذکر شوې دا غي د طلب په ترتیب سره ذکر شوی اکاول قسم کې د ایمان طرف ته او دویم قسم کې د اسلام طرف ته اشاره وشو همدغه د احسان وجوه هم دي تاسو په دې باندې پوه شئ چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان تعبد الله کأنک تراه چې ته د الله عبادت کې دا سیو کا چې ګویا ته الله ویني فإن لم تكن ترى فإنه يراك چرته ته نه ویني خو تا ویني او بیا د دې نه پس د هغه کمالات مشهوره او ذکر وشو چې هغه د جلال کې د استغراق په وخت حاصلېږي چې کوم مطالعه د جلال دي هغه کې چې یو سړی ور مستغرق شي هغه وخت دا حاصلېږي الله اکبر ان تعبد ربک کأنک تراه دا الله جل جلاله دې چې څوک کوي مطالعه جلال دغه وخت دغه کمالات ملای سبحان الله الله اکبر دا هغه کمالات چې کم علامه اسماعیل حقی رحمه الله ذکر کړیو او د دې نه پس امین ویل دي امین دا اسم فعل له په معنا د استجیب سره چې خدای زمونږ دا دعا قبول کړي چونکه دا دعا ده او دلته کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه چې دا چا دلته کې دا امین د فرشتو امین سره موافق شو فرشتي عام دي کاغه حفظه فرشتي وي چې د انسان حفاظت کوي یا د اسمان وي اوس دلته دا خبره چې تلفظ کې د هغې سره موافقت وکړي او اخلاص سره دواړه تېره مراد کېدی شي الله جل جلاله به د دې مخکیني وروستني ګناهونه دا معاف تاسو پوه شوئ په دې باندې دا سورته فاتحه شریف د دې ډېر لوی اسرار دي ان شاء الله بیا وچرته د دې بیان وشي مستقلا ومن جمله د دغه روحاني فضایلنا یو چند فضایل ذکر کوم او دغه فضایلنا یو فضیلت دا دی صاحب درة الآفاق علم الحروف والأوفاق کی ذکر کړي دا خبره چې من داوم على قراءة الفاتحة مع البسملة عقب كل صلاة مكتوبة 7 مرات چې چا سره د بسم الله نه سورته فاتحه شریف د هر فرض مون نه پس وکړته باندې همیشواله وکي وکړته دا وي
پشمیر د دې د آیتونو نو فتح الله علیه ابواب الخيرات، الله جل جلاله به د ټول خیر دروازې د لپاره کوله په تر کم وخت پورې چې دا لوی دي د لپاره به کوله وکفاه الله تعالی ما اهمه من امر دینه و دنیاه، او دنیاوی او اخروی چې څومره معاملې دي د هغې دپاره به الله جل جلاله کافي شي. تاسو پوه شوئ په دې باندې. او چې کوم مخصوص عمل دی د دې دپاره چې د هغې ذکر ډېر ضروري دی، او دا سیدنا السید محمد حقی النازلی رحمه الله ذکر کړی دا چې من داوم علی قراءة الفاتحة مع البسملة بین سنة الصبح و فرضه، چې چا وی د سبی د سنت او د فرض په منځ کې همیشوالی وکړو سورة فاتحه سره د بسم الله نه 41 کرته 41 مرة لم يطلب منزلة الا وجدها، کم یو منزلت او مقام چې دی غواړي مگر دا چې الله به والله ورکړي. ان کان فقیرا اغناه الله، که چېرته دا فقیر وي الله به غني کړي. وان کان مدیونا قضى الله عنه الدین، او که چېرته قرضداري وي الله به قرض ختم. وان کان مریضا شفاه الله سریعا، که چېرته مریض وي الله به شفا ورکړي زر تر زره. وان کان ضعیفا قویا، که چېرته ضعیف وي الله به قوي. وان کان غریبا غزا وشرف بین الناس، عزت په الله ورکړي د خلکو په منځ کې مشرف شي بحيث لا يقاس عليه وصف من الغز والشرف. او دا با دا غلوی او سفلی چې کم مخلوقات دی هغې کې به ډېر مقبول شي، مسموع القول مقبول الفعل بشي، د ده خبره به موردی شي او د ده کار به مقبول وي. او د دې لپاره هم دا ډېر مجرد ده چې یو څوک د یو منزل نه یو مقام نه یا ظاهري نوکری نه معزول شوی وي او د 41 کرتې سورة فاتحه سره د بسم الله نه د سبی سنت او فرض په منځ کې ووایي بغیر د خلل نه 40 ورځې، الله جل جلاله به ولله دغه منصب بیا ورکړي یا د دې نه اوچت به ولله ورکړي ببرکة اسرار الفاتحة ويرزقه ولدا صالحا ولو كان عقيما، او الله به ورلا اولادم ورکی اگر کدی عقیم ویلا ولد وی الله والله اولاد ورکی. الله اکبر. الله جل جلاله دې په دې وینا باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یا که چېرته ان شاء الله العزیز فراغت نصیب شو بیا به د سورة فاتحه مستقل په دې باندې بیان کولی شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.